أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة حجر سور لسم سپارہ آیات نمبر 46 آیات نمبر 45 نمبر آیت ان المتقین فی جنات وعیون د دین مخک آیاتونو کې الله پاک جل شانه د دوزخیانو د دوزخ چې کومه دروازې دي کومه طبقې دي دا غي ذکر وکړو اوس دې آیاتونو کې الله تعالی د جنتیانو ذکر کی د تقوا والا ذکر کی د دی وهم په خپل مینس کې درجی وي د جنتیانو د بعضو درجې به اوچتي وي د بعضو درجې د بلاندې وي انسان ځکه دلته الله فرمای ان المتقین بشک متقیان نو د تقوا یعنی هغه کسان چې کوم تقوا اختیار کړي دا نو تقوا بیا خپل درجې دي تقوا ځان ساتلو ته وي یعنی یو انسان د کفر او د شرک نه ځان ساتي دا متقی دی د خپل درجه ده ځکه چې کوم سړی شرک کړي دی د چې کوم دی کفر کړي دی د خو جنت تر سره داخلي دی نشي ځکه د جنت ته دخول لپاره ایمان شرط دی اگر کو ډیر لږ ایمان خو چې کم سے کم ایمان وي نو دی به الله تعالی جنت ته ور داخلي دویم قسم تقوا دا ده چې انسان د ګناهونو نه ځان بچ ساتي نو دا بل قسم د تقوا دی د غټو ګناهونو نه بل تقوا دا چې انسان د مکروهاتو نه ځان بچ ساتي د وړو صغیرو او د وړو ګناهونو نه ځان بچ ساتي نو دا متقی دی دا تقوا بل درجه ده بل دا چې یو سړی ځان د شک او د شوبې د سيزونو نه دا غي نه ځان بچ ساتي نو دا د تقوا بل درجه ده چې انسان کې څومره تقوا وي او د څومره ځان د ګناهونو نه ډیر ساتلی وي دومره به چې کوم دی په جنت کې درجه اوچتي وي نو فرمایي چې ان المتقین بشک متقیان فی جنات بباغونو کې وي جنت دا باغ ته ویل شي او جنات جمع ده په باغونو کې به وي وعیون او په چینو کې به وي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي چې کله جنتیان جنت ته ور داخل شي نو د ټولو نه مخ کې د دوی مخ ته به دوه چینې راشي نو چې کله دا جنتیان په دغه چینا د دې ډومبې چینې نه اوبه اوسکي نو د دې په زړونو کې چې یو بل ته کم بغض او حسد په دنیا کې نو دا به آخرت کې اومي خو چې کله دغه د چینې نه اوبه اوسکي هغه بغض حسد به ختم شي او پس کې به رونه شي یو بل سره دشمنی و دنیا کې تربګنی و د یو بل بد شو بغض او حسد او کینه یو بل د پسړ کې وو خو چې کله دغه ډومبنې چینې نه دی اوبه اوسکي عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي نو د دې غ بغض او حسد دا به ختم شي او دی به بالکل اپس کې رونه شي نورونو کې هم اختلاف راتللی شي خو په جنت کې بدانی وي دغه حسد دا بغض دا یو بل سره خپګانونه ټول به الله تعالی ختم اوس دلته حدیث کې راځي چې د کوم سړی په زړه کې دا کینوي بغض وي دا سړی به کوم د جنت ته نه ور داخليږي نو یو طرف ته آیات کې الله تعالی عبد الله بن عباس رضی الله عنهما د روایت نه معلومیږي چې د دې په زړونو کې کوم بغض او حسد دي نو هغه په دې جنې سره ختم شي په دغه وبو سره به ختم شي دغه وبوس کې هغه بغض حسد به ختم شي او بل طرف ته وي دي په جنت ته نه داخليږي نو هغه بغض او حسد انسان په زړه کې یو کس بدی شي انسان په زړه کې یو کس سره حسد پیدا شي خپل بنگله جوړه کړي دا خپل گاډي دی ور سره بل سي یو نعمت ول الله ور کړی دی او د دې بل کس په زړه کې ورته بغض پیدا شو دی خپه شو په د باندې چې د الله ولې ور کړی دی نو دا په زړه کې رااله نو کو په زړه کې رااله
او د ورله عملي شکل په لاسو په ژبې سره په خپو سره ولا عملي شکل ورنکو دغه بغض لا دا حسد لا نو په دې ګناهګار نه دي ځکه دی غیر اختیاري په زړه کې راغلی ده او په زړه نه انسان په زور باندې استری نشي مکلف نه دی انسان په دې باندې نو دغه بغض او حسد به الله تعالی په دغه اوبو سره وباسي. دویم قسم چې حدیث کې راغلی دي چې دا کم سړي په زړه کې کینه ده بغض دی دی به الله جنت ته نور داخلي نو دا هغه بغض او حسد دی چې د انسان په زړه کې یو کس ته بغض راغی حسد ورسره پیدا شو چې یردل الله دا نعمت ولې ورکړی دی نو دی پسې وروسته لګیا دی غیبتونه پسې هم کوي کو په لاس باندې وس رشي ته تکلیف وررسي کو په خپې سره وس رشي تکلیف ورته وررسي کو څوک لمسولی دی ورته لمسي خو چې د کس ته تکلیف ورسي نو دغه حسد چې دی دغه ناروا دی. خو انسان په زړه کې راغلی یو کس اسې بد شو غیر اختیاري طور خو د هغه ته د نقصان رسولو دپاره څه کوشش نه دی کړی نو په دې باندې دی نه دی ګنهګار. نو دی عبدالله بن عباس رضی الله عنه روایت نه چې کوم معلومیږي نو هغه دا ده چې د په زړه کې غیر اختیاري طور د یو کس سره بدېشم پیدا شوي یا دا چې بعضې وخت کې د نیکانو خلکو هم د یو بل سره د نیکۍ په یو کار باندې خفګان د یو بل سره راشي نو دغه ټول خفګانونه به الله تعالی په جنت کې په دغه اوبو سره ختم کړي. نو ان المتقین بېشکه متقیان فی جنات به باغونو کې و عیون او په چینو کې به وي ادخلوها داخل بګړي شي دوی ادخلوها بسلام په سلامتیا سره آمنین او په امن سره. نو جنتیان به جنت کې په سلامتیا سره داخلي یو بل ته په سلام کوي او سالم به وي د هر قسمه مصیبت نه د تکلیف نه په امن به وي د هر قسمه مصیبت او د تکلیف نه د ټولو نه به الله تعالی دی په امن ساتي. ونزعنا او موږ به راوکاږو ما هغه څه فی صدورهم چې د دې په سینو کې دي د دې په زړونو کې دي فی غل د کینې نه اخوانا رونه بشي علی سرر متقابلین او په تختونو باندې به وي یو بل ته مخامخ. نور ځایونو نه معلومیږي چې د سرو زرو په تختونو باندې به دوی ناسي او بالکل مخامخ به یو بل ته ناست وي یو بل ته به شاکي نه بالکل مخامخ به وي. اگر کو ډیره ګڼه هم جوړه شي خو دا جنتیان به یو بل سره خبرې کوي یو بل سره به تذکرې کوي د دنیا خبرې به پکې هم کوي چې موږ دنیا کې دغلته وو هلته وو دا ټولې خبرې به دوی ته یادې وي. نو دا تذکرې چې دوی کوي یو بل سره خبرې کوي مذاکرې کوي خبرې کوي د یو بل سره نو دا جنتیان به ټول راغونډ شوي نو که یو کس غواړي چې زه د چا نه مخ نه اړوم او دا ټول دې ما ته مخامخي نو دا ټول جنتیان به الله داسې یو صورت جوړ کړي چې دا ټول جنتیان به بالکل یو بل ته مخامخ ناسي یو بل سره به خبرې اترې کوي او یو بل سره به مینه او محبت ورځ تر ورځه سیوا کېږي. هلته به داسې هم ني چې یو کس له الله تعالی اوچته درجه ورکړله دی پرې خفه دی نه به دی بوځي زه به دغې خوشحال یم چې زما د یو ورور مسلمان له دغه درجه ورکړله او زه به د خپله درجه باندې خوشحال یم کومه درجه چې ما له الله تعالی راکړې. نو دوی به د یو بل سره خبرې کوي تذکرې به کوي په جنت کې د دنیا کې چې کوم واقعات او حالات په دې باندې تیر شوي دا به هم یو بل ته بیاني. نو دا ټول حالات یو بل سره به خبرې ګپ شپ دا ټول به لګوي. نو که یو کس وي چې دا ټول دې ما ته مخامخ وي نو دا ټول خلک په دې ته مخامخ وي او یو کس به د دې شي ځکه چې ګڼه ډېره شي نو بعضې خلک بیا وروستو وي بعضې کسانو ته د نظر نه وررسي خو الله به دا یو صورت جوړ کړي چې دا ټول خلک په یو بل ته مخامخ یو بل سره په ګپ شپ لګوي. لا یمسهم نه به رسېږي دوی د فیها په دې جنت کې نصب څه ستړیوالی څه تکلیف دا ټول خلک په مخامخ وي خو سټ په پسې نه اړي څه تکلیف په ورته نه رسېږي ټول به یو بل ته مخامخ وي. وما هم او نه به وي دا جنتیان منها د دې جنت نه بمخرجین ایستونکي دوی به وځي نه دوی سره به دا یره اوم ني ځکه الله به ورته وفرمایي همیشه زه ستاسو نه راضي یم او همیشه به تاسو په دې جنت کې یې چېرته به تاسو د دې جنت نه نه وځئ نو په دې به جنتیانو ته ډېره زیاته خوشحالي کېږي د الله په دغه اعلان باندې. نبئ عبادي الله تعالی وی خبر ورکړه زما بندګانو ته انی انا الغفور الرحیم چې بېشکه زه بخونکی او مهربان یم وان عذابي او بېشکه زما عذاب هو العذاب العلیم هم دردناک عذاب دی هم دا دردناک عذاب دی دا کوم عذاب چې جهنمیانو ته میلاویږي نو دغه عذاب هم زما دی او کوم رحم او کوم مینه او محبت چې د جنتیان اپس کې یو بل سره کوي نو دغه رحم زما دی. نو یو طرف ته مې د رحم صفت دی بل طرف ته مې د غضب صفت دی نو دواړه صفتونه د الله تعالی دي. الله تعالی دې موږ ټول د خپل غضب د صفت نه وساتي او الله جل جلاله دې موږ او تاسو سره ټول د رحم معامله وکړي.
په دنیا کې چې دا څومره کسان مور د بچی سره محبت کوي، دغه رنګې پلار د زوی سره کوي، زوی د پلار او د مور سره کوي، ښځه د خاوند سره کوي، خاوند د ښځې سره کوي، او ورور د ورور سره، خور د خور سره، ورور د خور سره، او خور د ورور سره. دا کوم محبتونه چې دي نبي دا د الله تعالی د رحمت سل حصې دي، یوه حصه دنیا ته رالیږلې ده. نو ګوره دا چرګه به د خپل بچي باندې څومره خفه کېږي چې کله پیشو یا باشه وغیره پې حمله کوي، دا پیشو پې خپل ځان مړ کړي، خو دا بچی خفګان ته نه ورکوي. وي دا د الله تعالی د رحمت هغه سلمه حصه ده، د ټولې دنیا کې تقسیم ده. او دا محبت او د رحم سل حصې، دا سل واړه به الله تعالی چې کوم دی په قیامت کې او په جنت کې جنتیانو ته ورظاهري. نو الله وشي دا رحم زما دی او د غضب دا صفت زما دی چې نبئ خبر ورکه عبادي زما بندگانو ته چې انی چې بېشکه انا الغفور الرحیم زه بخښونکی مهربان یم، وان عذابي او بېشکه زما عذاب هو العذاب العلیم عمده عذاب دردناک دی. نو جهنمیانو ته چې کوم عذاب دی دغه هم زما د صفت ته وجې نه دي، د غضب د صفت ته وجې نه. جنتیانو چې کوم خوشحالۍ کوي دغه هم زما د رحم د صفت ته وجې نه دي. ونبئهم او خبر ورکه دوی ته عن ضیف ابراهیم دغه میلمنو د ابراهیم علیه السلام. اوس دلته کې د ابراهیم علیه السلام دو میلمنو د فرشتو هغه کیسه الله تعالی چې کوم دی بیاني چې هغه فرشتې راغلي وي ابراهیم علیه السلام له. نو رالې چې کله ابراهیم علیه السلام له رالې، نو ابراهیم علیه السلام خو ډېر میلمه دوست و. نو ابراهیم علیه السلام د مخې سره لاړو، سخې ورله حلال کو او خپلې بیبي ته یې وي چې دا سخې ورله رید کا. نو دې چې کله رالل نو دا فرشتې ډېر په عجیبه انداز کې ابراهیم علیه السلام ورسره د دې نه مخکې ملاقات هم نه و کړی. نو دې فرشتو له چې کله ابراهیم علیه السلام سخې راوړه او ریت یې کوته چې دی ورته کېښود، نو فرشتې وي د خوراک څښاک نه خو الله پاک یې پیدا کړي دي، نو هغې هغه سخې نه خوړو. نو ابراهیم علیه السلام سره ویره پیدا شوله، ځکه چې په هغه زمانه کې به چا ته تکلیف رسو، څوک به د چا ځای ته راغی، د میزبان ځای ته به راغی او د هغه خوراک پې نه کوو، نو دا به د دې خبرې دلیل و چې دا میلمانه چې کوم راغلي دي ته تکلیف رسي. نمک حرامه خلک هغه نه و زمونږ په شان دی، هغوی به تکلیف هغه چا ته رسو چې د چا خوراک پې ونه کړو، چې د چا خوراک پې وکړو هغه ته به تکلیف نه رسو. نو ابراهیم علیه السلام په دې باندې ویرېد چې هسې نه دا ماته تکلیف را رسي. نو فرشتو ته یې وی چې تاسو زه خو ستاسو نه یېرېږم. نو دې فرشتو ورته زمونږ نه مه یېرېږه، مونږ فرشتي یو، د دې وجې نه خوراک نه کوو او تا ته زیر د اسحاق علیه السلام درکو. اسحاق علیه السلام چې تعالی به الله تعالی زوی درکړي اسحاق علیه السلام، او بیا د هغه نه به الله تعالی زوی ورکوي یعقوب علیه السلام. نو د دې وجې نه الله تعالی په اسحاق علیه السلام باندې امتحان نه دی راوستی چې الله تعالی ورته اسحاق علیه السلام دا په خوشي ځنګل کې پرېږدو، اسماعیل علیه السلام پرېږده، ځکه چې دا ورته زیری ورکړی چې تعالی به الله تعالی بچی درکړي اسحاق علیه السلام، بیا به د هغه زوی کېږي یعقوب علیه السلام. نو که دا امتحان الله تعالی ورته د اسماعیل علیه السلام په ځای باندې ویلو چې اسحاق علیه السلام پرېږد، نو دا خو پیغمبر و که نه ابراهیم علیه السلام، نه بیا خو امتحان نه پاتې کېږي. دغه به چې الله وعده کړې ده چې دا به لویږي، دله به پیغمبري ورکوم، بیا به دله واده کوم، بیا به دله زوی کېږي، هغه به نوم به یعقوب علیه السلام وي. نو بیا به ابراهیم علیه السلام مطمئن و چې دله څه نه کېږي، دا صرف امتحان دی. نو د دې وجې نه په اسحاق علیه السلام امتحان نه دی راوستی او اسماعیل علیه السلام باندې امتحان راوستی. نو چې فرشتو ورته دا خبره وکړله چې تعالی به الله تعالی زوی درکړي اسحاق علیه السلام، او بیا به هغه له الله تعالی زوی ورکړي یعقوب علیه السلام، او پیغمبرګي به هم الله تعالی پیغمبري به هم ورکړي. نو ابراهیم علیه السلام دی بیا تپوس کوي نور د څه د کار دپاره راغلی یې؟ وي زو د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راولي. نو ګوره یو قسمه فرشتې وي، یو قسمه دلته کې ابراهیم علیه السلام سره د رحم معامله وکړله او زیری ولا ورکړو، خوشخبري ولا ورکړه، خوشحالي ولا ورکړله، او هلته کې د لوط علیه السلام په قوم باندې عذاب راوستو. نو الله تعالی د رحم صفت خلکو ته ښي او کله کله د غضب صفت خلکو ته وښي. خو الله تعالی فرمایي چې زما د رحم صفتو دا زیات دی په غضب باندې، زما د رحم صفتو دا زیات دی په غضب باندې. نو الله تعالی رحیم دی او دغه رنګ چې کوم دی قهار او جبار دی. نو د الله د قهر نه به انسان یره کوي، د ګناه نه به ځان ساتي، خو دومره یره به نه کوي چې دی د الله د رحمت نه امید شي. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې د ایمان چې دا د یری او د امید ترمنځ دی. مسلمان به نه امید کېږي او نه به ویری کېږي، د خپل ګناه نه به یره کوي او د الله د رحم نه به کلک امید کوي چې الله تعالی به جنت راکړي.
دې وجې نو الله تعالی فرمایي چې زما بنده ته کوم څیز نه یریږي نو د هغې نه به درله نجات درکوم او د کوم څیز چې امید کوي نو هغه امید به درله پوره کوم نو مسلمانان به د رحم امید کوي الله به هغه امید پوره کوي الله به پرې رحم کوي جنت ته به داخلي د خپل ګناه نه به یریږي د الله د عذاب نه به یریږي نو الله به د خپل عذاب نه نجات ورکوي نو دې کې دغه واقعه چې کوم دی د دې لپاره ذکر چې دغه فرشتو یو طرف ته عذاب راوستو بل طرف ته ابراهیم علیه السلام له خوشخبري ورکړله ونبئهم او خبر ورکړه دوی ته عن ضیف ابراهیم د میلمنو د ابراهیم علیه السلام اذ دخلوا فهغه وخت چې دوی داخل شوې علیه په ده باندې یعنې په ابراهیم علیه السلام باندې فقالو د فرشتو ورته سلاما وویل سلاما سلام السلام علیکم یې ورته وویل او ابراهیم علیه السلام ورته په جواب کې وعلیکم السلام وویل قال ویل ابراهیم علیه السلام د فرشتو چې کله داخل شو فقالو سلاما نو په ابراهیم علیه السلام سلام واچو او بیا چې د کله سخی راوړو نه خوړو ابراهیم علیه السلام ورته وویل قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل انا منکم بېشکه زه له تاسو نه وجلون یریږم انا منکم بېشکه موږ له تاسو نه وجلون یریږو قالو د فرشتو ورته وویل لا توجل ته مو یریږه انا نبشرک بغلام حلیم انا نبشرک بېشکه موږ زیری درکو تا ته بغلام په داسې هلک سره علیم چې هغه به ډېر پوهه وي تاله موږ په یو علیم او پوها او خيار الک سره زیر در ګوشتا به یو خيار او خپل زوی کیږي قال نو ابراهیم علیه السلام او فرمایل ابشرتمونی آیا زما به زوی کیږي علا امسنی الکبر علا بدی باندې چې امسنی الکبر چې دار رسیدلی دی ماته بوډاوالی فبما تبشرون نو څنګه تاسو ماته زیر راکوي فبما تبشرون نو څنګه تاسو زیر راکوي مطلب دا و چې زه خو بوډا یم نو مطلب دا نه و چې الله تعالی مال راکولی نشي خو مطلب دا و چې څنګه ما به الله ځواني او کنه به د بوډاوالي په دې حالت کې به الله زوی راکوي ځکه د ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چې کېدو نو د ابراهیم علیه السلام عمر نه مثال او بیا چې اسحاق علیه السلام د فرشتو ولا کم ټیم کې زیر ورکو نو 112 سال عمر د ابراهیم علیه السلام نو مطلب دا و چې په دې بوډاوالي کې براله الله تعالی زوی راکوي او کنه الله به ما ځوان کې زوی براله راکوي ځکه دا دعا کړې وه رب هب لي من الصالحین الله تعالی ما نیک اولاد راکړي ما ته نیک بچی راکړي نیک اولاد راته الله تعالی راکړي فبما نو پس سره تبشرون تاسو زیر راکوي ما ته ان تاسو ما ته څنګه زیر راکوي قالو دې فرشتو ویل بشرناکا مونږ زیر درکو تا ته بالحق په رښتیا سره فلا تکن من القانتین پس ته مه کېږه من القانتین د ناامیدونه مه کېږه نو قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل ومن یقنتو او څوک یقنتو نا امید کېږي من رحمت ربه د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر گمراهان خلق د الله تعالی د رحمت نه امید کی مطلب دا و چې زه د الله د رحمت نه ومن یقنط او څوک نه امید کیږي من رحمت ربه د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر گمراهان خلق نه امید کیږي نو د الله د رحمت نه خو یو عام مسلمان نه امید کیږي نو پیغمبر بس نه امید شي فابراهیم علیه السلام چې سوال کو چې څنګه به کیږي نو د کیفیت سوال یې کړی دی چې څنګه طریقې سره کیږي زه به ځوانېږم او کنه به دې بوډاوالي کې به راکړي دا نه کو چې د الله د رحمت نه امید شي او چې نه الله به مال څنګه راکړي نو په خپل بوډاوالي باندې یقین الله چې په دې بوډاوالي کې مال ابراهیم علیه السلام چې زوی راکړي خو څنګه به راکړي نو دا کیفیت تاسو یې کړی دی قال ابراهیم علیه السلام وفرمایل فما خطبکم ستاسو څه مدعا ده ستاسو څه اهم کار دی ایها المرسلون ای رالیږلي شو فرشتو قال فما خطبکم قال ابراهیم علیه السلام وفرمایل فما خطبکم ستاسو بل څه کار دی ایها المرسلون ای رالیږلي شو فرشتو یو کار خو دا وکړو چې ما ته خو زیری راکړو خو دویم اهم کار څه دی د فرشتو جواب ورقالو د فرشتو ویل انا ارسلنا بېشکه مونږ رالیږلي شوي یو الی قوم مجرمین یو داسې قوم ته مجرمین چې هغوی مجرمان دي یعنې د هغې مجرمانو قوم د عذاب دپاره الله رالیږلي چې هغه د لوط علیه السلام قوم دی
نو وی فرمایل قالو د فرشتو ویل انا ارسلنا بشک موږ را لېږلي شوي یو الی قوم مجرمین مجرم قوم طرف ته د عذاب دپاره الا آل لوط سیوا د لوط علیه السلام د خاندان چې د لوط علیه السلام خاندان دا به موږ بچ ساتو او د لوط علیه السلام د خاندان نه علاوه چې نور څوک دي ټول به هلاکو نو د لوط علیه السلام خاندان څوک و چې چا په حضرت لوط علیه السلام باندې ایمان راوړی انا لمنجوهم بېشکه موږ به خامخا نجات ورکو دوی ته اجمعین ټولو ته انا لمنجوهم اجمعین او بېشکه موږ به خامخا دې ټولو ته نجات ورکو الا امرأته سوا د هغه د ښځې د بیبي نه قدرنا چې موږ مقرر کړې ده انها چې بېشکه دا یعنې د لوط علیه السلام دا ښځه به لمن الغابرین د هلاکېدونکو نه وي یا د وروستو پاتې کېدونکو نه وي دا الله تعالی وي موږ مقرر کړې ده ځکه د لوط علیه السلام ښځه دا د دغې مجرمانو ملګرې وه په پټه باندې په ظاهر کې خو د لوط علیه السلام بیبي وه خو د مجرمانو ملګرې وه نو الله تعالی د لوط علیه السلام ملګرتیا کې دا ونه ساتله ولې چې د دې ایمان نه د هغه ظالمانو سره چې کوم دی هلاکه کړله دی وتل مختلف روایت دي پکې او دا بس وروسته روانه وه خو جبریل علیه السلام راغی ورته ویې چې په تاسو کې په چا هم په شا باندې وکتل هغه به هلاکېږي د لوط علیه السلام د ښځې په شا باندې وکتل د برې نه پې کاڼې راپرېوته پکه ځای باندې مړه شوه دا د وروستو پاتې کېدونکو نه وروستو کتونکو نه ان المتقین بېشکه متقیان فی جنات وعیون به په جنتونو کې او په چینو کې وي ادخلوها داخلیږي به دوی ادخلو داخلیږي به دوی ها د جنت ته بسلام آمنین په سلام سره او په امن سره ونزعنا او مونږ به لرې کړو ما هغه څه فی صدورهم چې د دوی په سینو کې دي من غل د کینې او د بغض نه اخوانا رونه به وي علی سرر متقابلین په تختونو به وي یو بل ته مخامخ په تختونو به ناست وي یو بل ته مخامخ د سرو زرو تختونه به وي لا یمسهم نه به رسیږي دوی ته فیها په دې جنت کې نصب څه ستړیوالی څه تکلیف وما هم او نه به وي دوی منها د دې جنت نه بمخرجین ویستونکي نه به دوی ویستونکي نه به دوی ته څه تکلیف رسیږي نه به دوی په یو څیز پسې خفه کېږي نه به دوی بوډاګان کېږي نه به دوی بیماران کېږي نه به دوی مړه کېږي نو په دوی کې شر شاتار راځي بلکې یوه ورځ به د بلې نه ښکلې راځي او یوې ورځې نه بلې د دوی خوشحالېږي نبئ خبر ورکه عبادي زما بندګانو ته انی انا الغفور الرحیم چې بېشکه زه بخښونکی او مهربان یم وان عذابي او بېشکه زما عذاب هو العذاب العلیم همدا عذاب دردناک دی ونبئهم او خبر ورکه دوی ته عن ضیف ابراهیم د ابراهیم علیه السلام د میلمنو اذ دخلوا هر کله چې دا میلمانه داخل شو علیه په د باندې یعنې په ابراهیم علیه السلام باندې فقالو نو د فرشتو د میلمنو وویل سلاما السلام علیکم وویل قال ابراهیم علیه السلام ورته وعلیکم السلام وویل قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل انا منکم بېشکه موږ له تاسو نه وجلون یریږو قالو فرشتو وویل لا توجل ته مو یریږه انا نبشرک بېشکه موږ زیری درکو تا ته بغلام علیم په یو پوهه هلک باندې چې هغه به اسحاق علیه السلام وي قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل ابشرتمونی آیا تاسو زیری راکوئ ما ته علا په دې خبره باندې ام مسنی الکبر دا چې رسېدلی دی ما ته بوډاوالی فبما تبشرون نو تاسو څنګه ما ته زیری راکوئ قالو فرشتو وویل فبما نو تاسو ما ته څنګه زیری راکوئ قالو فرشتو وویل بشرناکه موږ زیری درکو تا ته بالحق په رښتیا سره فلا تکن من القانتین پس ته مه کېږه د ناامیدونه قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل ومن یقنط او څوک نه امید کېږي من رحمت ربه د خپل رب د رحمت نه الا الضالون مگر ګمراهان خلق د الله د رحمت نه امید کېږي قال ابراهیم علیه السلام وفرمیل فما خطبکم ستاسو څه کار دی ستاسو څه مدعا ده ستاسو څه بل اهم کار دی ایها المرسلون ای رالیږلي شویو فرشتو
قالو فرشتو ویل انا ارسلنا بشک مونږ را لېږلي شوي یو الی قوم مجرمین مجرم قوم طرف ته د عذاب دپاره الا آل لوط سوا د لوط علیه السلام د خاندان نه انا لمنجوهم بشک مونږ به خامخا نجات ورکو دوی اجمعین ټولو ته اجمعین ټولو ته الا امرأته سوا د ښځې نه د د بیبي نه قدرنا چې مونږ مقرر کړې ده انها چې بېشکه دا یعنې د لوط علیه السلام دا ښځه به لمن الغابرین له وروستو پاتې کېدونکو نه وي یا د وروستو هلاکېدونکو نه وي سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله